السلام علیکم ملګرو. پرون د عمران خان په توشخانه کیس کې او په القادر ټرست کیس کې فیصله وجي چې دغه فیصله کې عمران خان خلاف نیب والا ډیر اهم ثبوتونه پیش کړي دي. جی توشخانه او القادر ټرست کیس کې نیب ویلي دي چې موږ ډیر زور او شور سره د عمران خان په دې کیسونو کې مخالفت کوو. جی د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته نیب ته ویلي چې تاسو ډیر زور او شور سره د نواز شریف په کیسونو کې ولې دومره مخالفت نه کولو چې تاسو صرف د عمران خان په کیسونو کې ډیر زور او شور سره د عمران خان مخالفت کوي. جی نو بیا دا غي جواب چې کوم دی نیب سره نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. جی چې دغه دوه کیسونو حواله سره څه اپډیټس راغلي دي، جج څه فیصله کړی دا، یقینا چې تاسو فیصله ووري نو حیران بشئ. یو طرف ته نواز شریف له حقوق الیام ریلیف ملاو شو، ضمانتونه ولا ملاو شو، چون کې هغه په پاکستان کې اوم نه هغه ضمانتونه اتا تارډ ولا او د خپل چې کوم وکیلانو کوم لیګل ټیم وغي ول ضمانتونه ورک. بل طرف ته عمران خان ته ضمانت نه ملاويږي. د عمران خان ډیر کیسونه داسې دي چې په هغه باندې الریډي فیصله محفوظ شوی دي خو هغه سناويږي نه. جی راځو جی مین اپډیټ چې کوم دی په هغه باندې خبره کو. د عمران خان د ضمانت په درخواست باندې جج اعتراض کړی دی او د ضمانت په درخواست جج وی چې مخکې کم بینچ د عمران خان ضمانت بحال کړو نو هغه بینچ په دې کیس فیصله اورایږي. او د کمال خبره ده چې هغه بینچ کم بینچ د عمران خان د ضمانت مخکې منظور کړو نو هغه بینچ اوس شته نه. په دغه بینچ کې چې کم ججز شامل نو هغه به 6 نومبر نه پس اوسګاریږي، مطلب 6 نومبر نه پس په هغه د خپل بینچ جوړي نو مطلب 6 نومبر پورې د عمران خان د ضمانت په درخواستونو باندې فیصله چې کوم ده هغه نه کیږي. په دې د عمران خان وکیلانو ډېر زیات ریکوست هم کو جج صاحب لا، خو جج صاحب ونه منل. جی او د عمران خان چې کوم ضمانتي درخواست چې عمران خان د جیل نه رها شي نو 6 نومبر پورې په هغه باندې هیڅ قسم کاروایی نه کیږي. 6 نومبر باندې بیا بینچ جوړیږي، بیا چې ماغه ډیلی ټیکټس پي کله به جج نه کله به بینچ نه جوړیږي، بینچ جوړ شي بیا به فیصله کیږي نو یې کې به بیا ډیر زیات ټایم لګي. جی بل طرف ته د عمران خان گرفتاری نه منع کېدو د پاره د عمران خان چې کوم وکیلانو هم سره مختلف درخواستونه جمع کړو. ای وی چې یو کیس کې مونږ عمران خان راخلاص کو نو بل کیس کې بغیر شي څنګه چې توشخانه کیس کې عمران خان راخلاص شو نو په سایفر کیس کې ګیر کو نو داسې نور هم ډیر کیسونه دی په عمران خان باندې. نو د عمران خان وکیلانو دا سوچ کړو چې مونږ به د عمران خان د پاره نور درخواستونه جمع کو چې کله عمران خان رها کیږي په یو کیس کې چې بل کیس کې دوباره نه گرفتار کیږي نو په هغه درخواستونو باندې هم فیصله او نشوه. او نور داسې ډیر کیسونه دي چې په هغه باندې فیصله محفوظ شوی د خو هغه جج سناوي نه. جج ویلي بس فیصله محفوظ او سناوي نه. جی نو ډیر د افسوس خبره ده. بل نواز شریف نه یو صحافي د عدالت په احاطه کې څه تپوس کړی دی چې هغه تپوس جواب نواز شریف سره نو. جی د نواز شریف سره چې کم کسانو هغه صحافي وهله د پاغه باندې گزارونه کړی دي هغه هم د عدالت په احاطه کې. جی نو چې کله هم نواز شریف خو پهلا څوک صحافیان مطلب صحافیانو ته مخې راځي نه او صحافیان چې گیر کینو تر کمه بده مخې نه راځي، تر کمه بده مطلب صحافیانو نه پټیږي، تر کمه بده پلانټډ چې کوم پلان وی د انټرویوز ورکوي، خپل پلانټډ ویډیوز به جوړي، تر کمه بده دغه هارد کوېسچن چې کوم دي د عوامو چې کوم سوالات تر کمه بده دا نه فیس کوي. افسوس خبره ده. جی یو شاړه وونته ویډیو او شاړه وونته اپډیټس تاسو سره مې شریک کول ډیر زیات مننه. جی والسلام.